زمونږ خویندې مېندې ډېر په مشکله دی کې کوزېږي. نو ټولې لارې کې د کالام نه واخله بحرینه پورې ټولو نه خطرناک ځای دا ځای دی جي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، سلمان یوسفزی یم او دا وخت په ډېر خطرناک ځای ولاړ یم. دا چې دی منکیال دی، دې ځای ته لار چې دی بالکل خرابه ده، روډ چې دی هغه اوبه وړی دی. دا کیمرامین مې تاسو ته وښایي. خو دلته ډېر زیات خوشحاله هم شوم، خلکو ته ستونزې وې، خو کله چې مې د سوات دغه تکړه ځوانان ولیدل د محکمه پولیس اهلکاران، هغوی دا خلک چې دی هینډول کوي او مدد ورسره کوي، لګیا دي. اسماعیل صاحب را سره موجود دی، هغې سره خبرې اترې کوو. اسماعیل خان څه ویل غواړئ جي؟ ډېر مشکل لار ده او چونکې کار هم ستاسو نه دی، ستاسو کار خو نور دی، خلک راخیږي، مشکل لار ده. څه ویل غواړئ او څو ورځونه دلته یئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې سیلاب راغلی دی دلته نه او د روډونه او د ټولو علاقې کم وړي دي او لار بند شوې ده، نو چې کله لږه بارانونو سلسله بند شوه او لږ غوندې پیدل چانس جوړ شو، ځکه چې علاقې ټولې غریزې علاقې دي دلته، او دلته خلکو ته د رزق ډېر سخت کمی او د راشن ماشن د دویانو د دې ډېر زیات، نو مجبورن خلک دې لار باندې راځي. دا د تېرېدو لار نه ده، بس مجبورن زنانه ماشومان موږ دې لار باندې کوزوو، خپل ضرورت پوره کوي. دلته راځي په دې مشکلاتو سره. زمونږ خویندې مېندې ډېر په مشکله دی کې کوزېږي. څوک مېلمانه دلته ډېر زیات ګیر شوي وو، هغه هم بس ډېر په مشکله تېر شوي دي، تللي دي ډېر په مشکله سره. ډېره ګرانه لار ده جي، خو بل څه حل د دې طرف نشته جي. ټول داسې علاقې دي، بس پیدل خلک کالام نه را روان شي، ډېر په مشکله سره په 8 غنټو کې بحرین ته راورسي. بیا بحرین کې هلته قطارونو کې راشن دپاره ولاړي، په مشکله ماښام شپې هغه واپس شي دې غرونو باندې راخیږي، خو بل څه حل نشته. بس اسماعیل صاحب سړي راځي په دې لار باندې، ښي تاسو هینډل کوئ، کوم وخت کې چې زنانه راشي بیا څه حالات؟ زنانه هم بالکل زموږ خویندې مېندې دي، هغه خو ډېر مشکله سره ما دا ملګري دا پولیس والا ډېر هیلپ کوي، او همدلته نه هغه ډېر په مشکله سره ونیسو ماشومان، هغه داسې کوز کړو دلته نه. نو ټولې لارې کې د کالام نه واخله بحرینه پورې ټولو نه خطرناک ځای دا ځای دی جي. دلته دې ځای کې کوزېدل ډېر زیات ګران دي جي. ډېره مننه. قدرمندو کتونکو، تاسو د اسماعیل صاحب خبرې واورېدې. د اسماعیل صاحب په سترګو کې دغه اوښ کې د قام ترجماني کوي. یقینا ډېر زیات مشکله لار ده او دغه ځوانان زه وینم د پولیس ځوانان چې هغې دغه ملګري چې دغه هینډل کوي، لاس وله ورکوي او بر ډېر په مشکل لار خېږي. ډي پي او سوات صاحب ډېر تکړه سړی دی، هغه ته به مې دغه ګزارش وي چې دې خلکو له سپیشل انعامات ورکړي، ځکه چې دا د کالام نه والا او د لنډاکي پورې څومره لار هم ده، په هغې کې د ټولو نه خطرناک ځای چې دی هغه دا دی. او دلته کې دا اسماعیل د دې نه ملګري دا پولیس اهلکار دلته خلک ورته د زړه نه دعاګانې کوي. یقین وکړه مونږ به دې لار راختو، زما دې زړه ورته دعا وکړه. غوښتل مې چې دا سچویشن ستاسو سره شیر کړم، او اوس هم هغه چې دی ټوله وردي په خاورو کې ککړه، په سترګو کې اوښ کې، او چې کله په دې لار زنانه تېرېږي نو د هغې به لا څه وي.